سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمان دهی قابل قدر واجب الاحترام مسلمانانو، زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته الله رب العزت څلور لونه ورکړي وي. ټولو مشره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها اور هغې پسې په دویم نمبر باندې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها اور دریم نمبر باندې حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها اور ټولو کې کشره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د مینې مرکز ګرځېدلی و. هغې وجه دا وه چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د څلورو لوڼې پیدا شوي دي. بیا دا درې لوڼې چې کمې مشرې دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زندگی کې وفات شوې. خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شوه. نه د هغې نه چې کومه یو بچی پاتې شوي وه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. نه دې وجې نه هغې سره مینه ډېره کوله. اور یو روایت کې راغلی دي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مطاف کې خانه کعبه کې مونځ کولو، نفل یې کولو. او د مشرکین مکه کم سرداران دي، ابو لهب، ابو جهل، عتبه، عتیبه، شیبه، دا ټول ولاړ. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې کله سجدې ته لاړو نه د مشرکین مکه ته یو لری پروت د اوښ والا، دی ټولو ځناورو کې ټول نه وزنی لری دا د اوښ دی. هغه یې راواخیستو او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په د سټ کې واچولو. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجدې نه نشو پاسېدلی د زیات د وزن وجې نه، او د مخ رنګ یې بدل شو د بوج وجې نه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله وکتلو چې زما ابا باندې چې لرې اچولې، نه راله لرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نه لرې کړو او د مشرکین مکه ته خیرې وکړې چې الله دې ستاسو ذلیل کړي. او یو بل روایت کې راغلی دی وی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د مکی بازار کې خلکو سره دعوت چلولو دی. شروع ابتدائی اسلام کې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اے خلق لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ. ندی دوران کې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بعضو مشرکینو به خټه واچوله، بعضو به کاڼو سره گزار کو، بعضو به ورته الله یعوذ بالله په مخ مبارک باندې توکاڼې واچولې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په باره کې راغلي چې کله کور ته راغله نه فاطمه رضی الله تعالی عنها بلوټه راواخیسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سڼي مبارک، ګیره مبارک اور د مخ مبارک به ورته صفا او یو ځل ورته وفرمایلو چې ابا دا خلک نه مني بس پرېږي دا ته دوی ته خود کار نه وایي چې کلمه ووایي اسلام کې داخل شي، دستا مخالفت کې هما چلاوه دعوت کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب کې وفرمایل چې لوري پریشانه کېږه ما هغه وخت روان دی چې زما دغه کلمه زما د دې محنت وجې نه به هر کچا اور پخه کور ته دخیلیږي نه. نن وګورئ پورا دنیا کې کمالدار دی غټه بنگله دغه کې کلمه شته اور که یو غریب خیمه کې پدې کېږي خانه بدوش ته هغې ته کلمه الحمدلله رسېدلې. حضرت فاطمه رضی الله عنها دا خدمات کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبلیغ دوران. اور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله عنه سره مختصر زندگی تیر کړي. 2 ہجری کې نکاح شوی دی غزوه بدر نه پس. 3 ہجری کې د حضرت فاطمه رضی الله عنها رخصتی شوی، یعنی حضرت علی رضی الله عنه سره کور ته تللی. اور 11 ہجری کې وفات شوی، یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره صرف اور صرف 8 کاله تیر کړي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها الله رب عزت 3 بچی ورکړي، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، حضرت محسن رضی الله تعالی عنہ. خو حضرت محسن بچپن کې وفات شوی ځکه تاریخ کې د دین هم ډیر نشته. اور 2 لونی ورته الله پاک ورکړي. د یو نوم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها
او د بلې نوم حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او د فاطمه رضی الله عنها خپل خويندو سره مینه وګوره خپل خور نوم یې زینب او د لور نوم هم زینب د خور نوم ام کلثوم او د خپل لور نوم ام کلثوم کې خدای او چې کله وفات کیده روایتو کې راغلي دي چې خپل وین ضرور ورته وای ته پته شته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کیدو زیرو ورته او ماته وای چې فاطمه پریشان کیږه ما چې زه د دنیا نه لاړ شم ټول نه اول به ته ما سره ملاقات وکړې نه دی چې نه ماته مرګ اسې وخت زر راځي خپل وینځي ته ویلو چې وبته تیارې کا او بي تیارې کا وای ماته غسل راکا غسل یې وکړو بیا غي د باندې یو طرف ته کټ پروتو اکټي منځ تا کړو او خي طرف باندې سملا سورتي د زما مر رالو او خبردار ما غسل کړي چې ماته سو غسل را لګي یو روایت کې دار راغلی اور بل روایت کې دار غلی چې حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها غسل ورکړي اور دریم روایت کې دار غلی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غسل ورکړي خودل د یو مسلمان نظام کوي کې زموږ احناف په نظام دي چې کله خزه وفات شي خاوند ته د خپل خزه ته غسل ورکول دا جایز نه دي دی خزه او خاوند خپل کې کم تعلق ته ختم غیر مقلدین وهابیان وایي چې نه خوان خپل خزه ته غسل ورکول شي او استدلال د دې روایت نه کوي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته غسل ورکړي نو موږ ورته غینه جواب دا کو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حکم باندې د علاقې مستورات یا د خاندان مستورات او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته غسل ورکړي دي لکه موږ دا وایو دا گلی ټیکادار جوړي خو موږ وایو چې حکومت جوړه کړه حکومت کم دی راغلی حکومت ټیکادار ته ویلي ټیکادار دار کړي دي نو موږ نسبت د حکومت طرف ته کو دا غرانګي غسل زنانه او حضرت علی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړي خو د حضرت علی رضی الله تعالی په حکم یې ورکړي نه ځکه د حضرت علی رضی الله تعالی طرف ته نسبت کی او به شکل وفات کیده وصیت یې حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې زکه وفات شم زما چې نصب شپې اوچتي اور خبردار چې چاته پته همونه لګي چې دا د نر جنازه ده که د زنانه جنازه ده زما د قد چاته پته ونه لګي زما د جسم پته چاته ونه لګي حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرمایلو چې فاطمه څخه کله حبشې ته تللی وم نو مال ته کتلو چې زنانه وفات شوه نه د چې کوم د مړی کټ دی د اطرافو کې بلرګي له ګورو په غیبي کپڑا شو نه چې کومه زنانه هغه کې پراته وي هغه پته بنه لګی دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اندق قرانګي زما خبر سره زما دي چې کوم جنازه کړته هغه سره دا کارو چې چاته پته ونه لګي او جنازه به کله کېږي شپې به کېږي ورځې نه شپې په تیاری کې جنازه وشي خلک ما خبر او خیر دې څوک ته نه وي او چې ما د تدفین حیا کې او پردې کې دي دیو جن په دې خبره ځان پوي کې چې زنانه وفات شي دغه کټ باندې په پرده اچي برانه چې پته نه لګي دغه جسم دغه غټواله دغه نریواله دغه دنګواله دغه لندواله چې دې پته نه لګي دې کې به وحدت نه دي او بیا جنازه چا کړي یو روایت کې راغلي چې حضرت علی کرم الله وجهه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جنازه کړي اور یو روایت کې راغلي چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ جنازه کړي چرچ جنازه کړي خدای ګوړو کې یو جنازه کړي او جنت البقیع کې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تدفین شوی دی اور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها عجیب واقعات دی تاریخ کې یو روایت کې راغلي دي چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړو ملاقات کا او چې کله د کور ته ورسېد دروازې باندې ناکینګ او په دروازې وټکول ورته لوري ما سره عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی اوس دنه درتل غواړه ورته ابا کور ته دنه مرزا ورته لوري ولې نه در زما وای زما کور کې ما د الله صاحب باندې قسم وي دومره صدر نشته چې تاسو سره د صحابي راغلی غینه ز پردا وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروازه لکشن کولو کا خپل اوبو مبارکونه صدر رواخصلو ورته دنه کوټی لوري دې سره پردا وکړه بیا بدل نه درشه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره پردا وکړه خپل مخ مبارک د جسم مبارکی پټ کو او سترګې ښکارې دي بیا ورته وی چې اوس دنه رضا نه عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غینه پس کو ست دنه ته
نن زما دی مسجد ته وګوره، زما د منبر او محراب ته وګوره، زما دی مسلمانانو کپړو ته وګوره، دا لا خیر دی. بیا ما ظلم دا وکړو چې زما دا کپړې په ورسونو کې په قبرونو باندې اچولې کېږي. یو مسلمان په جسم کپړه نشته، خیر دی، خو چې زه قبر باندې کپړه پرته وي څومره د افسوس خبره ده. قبر باندې کپړې اچولو ثواب نشته، مسلمان بربند پروت دی، په هغې باندې کپړې اچولو ثواب دی، الله پاک به د جنت کپړه درکړي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دنه لاړو تپوس یې وکړو چې لورې څه تکلیف دی؟ ورته یا رسول الله اول لږه تنده وه هغه مو برداشت کړه، اوس راباندې بیمارۍ هم راغلې، دوه مصیبتونه په یو ځای جمع شوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د فاطمه رضی الله تعالی عنها د حالات وکتلو نو وی فرمایلو والذي بعث اباکا نبیا، ما د هغه ذات باندې قسم وي چې کم ذات ستا پلار پیغمبر را لېږلی دنیا ته چې درې ورځې وشوې ما هم خوراک نه دی کړی. خپلې لور ته دا تسلي ورکړي تا خوراک نه دی کړی، خیر دی، خو ستا پلار نه درې ورځې وشوې بلکې د روزو نه زیاتې ورځې کېږي خوراک یې نه دی کړی. او چې کله د فاطمه رضی الله عنها حالات وکتلو سترګو کې اوښکې راغلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرو موقعو کې ژړلی دي، خو دې موقع کې ډېر ژړلی دي. بل یو روایت کې راغلی چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته راغله، ورې تپوس وکړو چې این علي څه شو؟ وایي ما او د علي منځ کې په څه خبرې باندې لږ اختلاف راغلی، هغه کور کې کیلوله هم نه که مسجد نبوي چېرته تللی کور نه بهر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي چې منډه که وګوره حضرت علي کوم ځای دی؟ هغه ورته راغله، ورته یا رسول الله مسجد نبوي کې دی اور دیوار دی ډډه والی اوده دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فاطمه رضی الله عنها کور نه روان شو، مسجد نبوي ته راغلو. چې مسجد نبوي ته راغلو نو حضرت علي رضی الله عنه په ځمکه باندې پروت و او د صدر کې څه بدن پټو څه ښکارېدو. نو مسجد نبوي کې خو کارپېټ او دا شیزونه نه وو که نه، نه شګو باندې ودو د بدن د حضرت علي رضی الله عنه د بدن پرې ټوله شګه لګېدلې وه، ملا باندې، سینې باندې، لاسونو باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړو قم یا ابا تراب، پسا اے صاحب مٹی. نه د حضرت علي رضی الله عنه د ابو تراب کوم لقب دی دا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی، په دې موقع باندې ورته حضرت علي رضی الله عنه راپاڅولو، لاس نه ونیولو، د حضرت فاطمه رضی الله عنها ته بوتلو، لاس کې لاس ورکوي، تاسو په خپله کې خفګان نه کوئ. بل روایت کې لږه تفصیلي واقعه راغلی، یو ځل د حضرت علي رضی الله عنه او حضرت فاطمه رضی الله عنها منځ کې څه ښځه او خاوند خامخا مې تو کېږي، چپکلش پیدا کېږي، کله کله خفګان راځي. نه حضرت فاطمه رضی الله عنها کور نه روانه شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته. ګوره دې کې د سر ته، لور ته اور د یو ښځې خاوند ته بهترین سبق دی. دا واقعه درته ځکه بیانوم چې تاسو هم داسې کوئ. موږ بدقسمتي دا ده چې کله لور واده کو بیا لور ته دا وایي چې خاوند درته څه وایي ما ته وایه ته خلاصې زر ته د خپې لاس مات کړه. نه چې کله تا لور ته دا خبره وکړه دا لور تباه او برباده شو، دا کور تباه دی، دا کله هم نشي جوړېدلی. لور به ګورئ چې دا غلطي کړي که خاوند یې غلطي کړي. که خاوند یې غلطي کړي بیا ورباندې اکشن والا او که لور غلطي دي بیا د لور پوهېږه. موږ خپلې لور غلطي ته نه ګورو.